د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو قومي جرګې خپل اعلامیه خورا کړې ده چې پکې ویل شوی چې دغه جرګه د مستقل اداره جوړ شي او وړاندیز کوي چې د دې نماینده پښتون قومي جرګې د پریکړو اقدام عملي کولو لپاره د همکارۍ او رابطه کارۍ کمیټې جوړ شي چې د خپل قومي ولسی ستونزو خبرولو لپاره خلې ځلې وکړي. په بنو کې را جوړ شوی پښتون قومي جرګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتو په 11 12 او 13 مارچ تر سره شو او نن په 16 مارچ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان چکزی د جرګې اعلامیه د جرګې د ګډونوالو په وړاندې وروله. په یاد جرګه کې د پښتنو ملت پال ګوندونو سره قومي او قبایلی مشران او خزو هم په ګډ شمیر کې ګډون لرلو. د جرګې د اعلامیه په سر کې ویل شوی چې د پښتون قومي جرګه د تیر شو دوه قومي جرګو د اعلامیو توثیق کوي. په اعلامیه کې غوښتنه شوې ده چې په پاکستان کې د آئین په حقیقي وفاقي جمهوریت نظام بحال کړي شي، د آئین او پارلمان بالادستی یقیني کړی شي او په سیاست کې د استخباراتي ادارو لاسوخنه بند کړی شي. ویل شوی چې د پاکستان داخلي او خارجه پالیسیانو جوړښت او نفاذ د پارلمان د لارې وشي. په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د افغانستان د لوی جرګې او عام انتخاباتو د لارې د ټولو ولسونو نماینده حکومت قائم کړی شي. د طاقت په زور د حکومت نیولو عمل غیر قانوني او افغان ملت سره غداري وګڼل شي. جرګې د افغانستان په اوسني حالاتو سخت اندېښنې هم وښودلې. جرګې غوښتنه کړې ده چې د میاوالي اټک په شمول د خیبر پښتونخوا جنوبي پښتونخوا په خاوره د متحده قومي صوبه جوړه شي. جرګې په پښتونخوا وطن د لسیزو راسي د تپل شوي جنگ د حقایقو د لټون او مفاهمت کمیشن غوښتنه کړې او د جرګې په سرپرستۍ د حقایقو د لټون میشن جوړولو او په 12 مای 2009 کې کراچۍ کې د پښتنو د وجنو د تحقیقاتي کمیټې جوړولو غوښتنه هم کړې ده. جرګې د عثمان کاکړ، عارف وزیر، ارمان لونه، اسد چکزی او نورو د وجنو د تحقیقاتو لپاره د جسټس پایزا په مشرۍ د جوړشل کمیشن غوښتنه کړې ده. جرګې د اعلامیې په 10مه نقطه کې ویلي دي چې دا قومي جرګه په ډیورنډ کرښه ازغن تار په سختۍ سره ردوي او غوښتنه کوي چې په کرښه ټولې تاریخي تجارتي لارې دي د تجارت او د کرښې په دواړو غاړو آبادو خلکو آزادانه تګ راتګ لپاره د اسنادو او قواعدو بغیر یقیني کړی شي. جرګې غوښتنه کړې ده چې په پښتونخوا وطن کې د عسکري او سرکاري ادارو قبضه ختم شي، ماینونه دي پاک کړی شي. په اعلامیه کې غوښتنه شوې ده چې پښتو ژبه د پښتونخوا وطن قومي، دفتري او تعلیمي ژبه وګرځول شي. ټول مورنۍ ژبې د تعلیم ژبه وګرځول شي. دا 13 آئینی ترمیم لاندې د نصاب اختیار ثبوت ورکړي شي او په ټول ملک کې یو شان قومي نصاب جوړول بند کړي شي. جرګې خزو ته تعلیم، اقتصاد، سیاست او کلتوري چارو په وړاندې د قوانینو جوړولو او منفي رسمونو د مخنیوي د غوښتنې سره خزو ته په دغه برخو کې د ګډون لپاره د لارې خوارولو ویلي دي. جرګې د 2019 سرشمیرنه رد کړي او د نوو شفاف سرشمیرنو د میکانیزم جوړولو غوښتنه یې کړې ده. ویل شوي چې سېنات ته په فینانس بل او نورو شوبو کې د قانوني اسمبلی اختیارات ورکړي شي. جرګې د باسین په اوبو د 1991 معاهدې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده او د باسین د خپلې زری او فطري لارې د بحالولو یې ویلي دي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې دا جرګه پریکړه کوي چې ترګره په بهانه دي ماورای عدالت قتلونه بند کړی شي، بے درکه کسان دي خوشي کړی شي، په پښتونخوا وطن کې دي چیک پوسټونه ختم کړی شي، کډوال دي بیرته ستانه کړی شي او د تاوانونو معاوضه دي ورکړی شي. جرګې ویلي چې په سیاسي عمل دي بندیزونه ختم شي. علي وزیر، خلیف پشتین، اویس عبدال، قاضي طاهر او نور ټول سیاسي قیدیان دي خوشي کړی شي. ویل شوی دي چې چشم الف کینال دي په فوري ډول تعمیر کړی شي. جرګې غوښتنه کړې ده چې د حکومتي او غیر حکومتي پښتون دښمنه میډیا د لارې د پښتون افغان منفي تصویر کشي په سمدستي توګه بند کړی شي. تمباکو د نور فصلونو په شان زری فصل وګڼل شي. جرګې غوښتنه کړې ده چې اکشن اینڈ ایټ اف سیول پاور غوندې تور قانون
قانون د په سمدستي توګه ختم کړی شي او تحفظ امنیت او انتظامی اختیارات د ټول سیول انتظامی ته وسپارل شي. د اعلامیې په اخره کې 15مه نقطه کې ویل شوي دي چې دا جرګه د بجلی، اوبو، ګیس او نورو وسایلو په مد کې په وفاق واجب الادا رقم د پښتونخوا صوبې حق ګڼي او پوری ادایګي ضروری او لازمی ده. علاء خان شیرپور، دلبر نیوز، بنو.